مبارک کې لګا ګولای وا نبی علیه الصلاۃ والسلام سپین وو مشرب لیکن خالص سپین نو بالکل سپین نو بلکې سرخی مایل سپینو د نبی علیه الصلاۃ والسلام ورغوی مبارک اور قدمونه مبارک پرګوشتو یعنی د غوخه نه ډکو او د مضبوطیا نخ او علامه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. شمائل الترمذي درس نمبر 5 دا ستاسو مخې ته وړاندې کیږي. د ټولو اول کچا زمونږه اولنی درسونه نی اوریدلی او اوریدل غواړي نو زمونږ د یوټیوب چینل هغه خامخا سبسکرایب کړئ او د بیل د غنټه هغه دغه چې دی نو هغه بیل آیکان هغه دباو کړئ د دې لپاره چې تاسو ته زمونږه نوري ویډیوګانې هم درځي. بسم الله الرحمن الرحیم. د حضرت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم اوصاف او صفاتونه حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ ډیر په تفصیل سره بیان کړی دي. یو حدیث دغه شمائل الترمذی نه ذکر کو عن ابراهيم ابن محمد من ولد علي ابن ابي طالب قال كان علي رضي الله تعالى عنه اذا وصف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل مشاش والكتد أجرد ذو مسربة شفن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب وإذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكا وأكرمهم عشيرة من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې بکله د نبی علیه الصلاۃ والسلام صفت کو نو ویل به لم يكن رسول الله صلی الله علیه وسلم بالطويل الممغط چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر دنګ او لوړ نو ولا بالقصير المتردد او نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ډیر چت قد والو وكان رضعة من القوم نبی علیه الصلاۃ والسلام د قومنا درمیانه قد والو لم يكن بالجعد القطط د نبی علیه الصلاۃ والسلام وخت مبارک ډیر گنجینو یعنی نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر گنجی وختو والا نو ولا بالسبط او نه بالکل سیده وختو والا کان جعدا رجلا د نبی علیه الصلاۃ والسلام وخت مبارک لګ گنجی او لګ سیده ولم يكن بالمطهم او نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر موټا نو ولا بالمکلثم او نبی علیه الصلاۃ والسلام ګول مخ والو چې مخ بالکل ګولی وکانه فی وجهه تدویر لیکن د نبی علیه السلام په مخ مبارک کې لگا ګولای وا اب یغو نبی علیه الصلاۃ والسلام سپین وو
مشرب لیکن خالص سپین نو، بالکل سپین نو بلکې سرخی مایل سپینو. ادعج العینین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخت تور سترګو والو، یعنی پسترګو کې چې کومه حصہ توري هغه حصہ د نبی علیہ السلام بالکل تور وا. اهدب الاشفار، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سترګو باڼه مبارک هغه وګدو. جلیل المشاش، مشاش هغه جوړونو ته وای چې هغه اډو کې په خپل منځ کې میلاوي او یو ځای کې، نو دغه جوړونه د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک غټ او مضبوط. والکتل، او دا دواړه اوږې میله وهونکي چې کوم اډوکي دي هغه هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام غټو او مضبوطو. اجرد، د نبی علیه الصلاۃ والسلام عام بدن مبارک د ویښتونه بالکل خالی، عام بدن مبارک د نبی علیه السلام د ویښتونه بالکل خالی. ذو مسروبت، د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سینې مبارکنا تر نامه مبارک پورې د ویښتو یو لکیره او سیده کرخه راغلی وه. شفن الکفین والقدمین، د نبی علیه الصلاۃ والسلام ورغوی مبارک اور قدمونه مبارک پرگوشتو، یعنی د غوښې نه ډکو او دا د مضبوطیا نښه او علامه. اذا مشا، کله چې به نبی علیه الصلاۃ والسلام روانو ګرځېدو به، تقلع، نو داسې به په زور زور د الله رسول قدمونه مبارک د ځمکې نه اوچتول، کانما ینحط فی صبب، گویا چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د یو لوړ او دنګ ځای نه پښته راکوزیږي، داسې به د الله رسول مبارک ګرځېده. واذا التفت التفت معا، کله چې به نبی علیه الصلاۃ والسلام د چا طرف ته توجه کولا نو پورا توجه به کولا، په پورا بدن سره به هغه طرف ته نبی علیه الصلاۃ والسلام متوجه کېدو. داسې به نو چې کتل به یو طرف ته او هغه ته به وي چې ته خبرې کوه زه اورم. نه، دا د نبی کریم علیه السلام عادت نو، هغه به انتهایی په عاجزۍ سره د هر چا سره په پوره توجه سره او دغه رنګې تر دې پورې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام لاس مبارک په چا سره میلاو کو، نو حضور علیه الصلاۃ والسلام با د هغه کس لاس تر هغه وخت پورې نه پرېښودو تر څو پورې چې هغه په خپله باندې د نبی علیه السلام مبارک نه لاس راښکلی نو. بین کتفیه خاتم النبوه، د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دواړو اوږو مبارکو په منځ کې مهر نبوت او ختم نبوت مهر وو. وهو خاتم النبیین، حضور علیه السلام خاتم النبیین، یعنی د ټولو پیغمبرانو سلسله لا ختمون کې آخري نبی. اجود الناس صدرا، پټول خلقو کې د ټولو نه زیات سخي زړه والا نبی علیه الصلاۃ والسلام. دلته صدرن ذکر شوی دی، صدر سینې ته وایي خو مراد ته نه دلته زړه دی. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته چې الله تعالی کوم سخاوت ورکړیو نو هغه الله جل جلاله بل چاته نو ورکړي. واصدق الناس لهجه، اور د ټولو خلقنا زیات رښتیا ویلو والو. د لهجتن معنی دا خبرې کول، نو په خبرو کولو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د ټولو خلقنا زیات رښتونی وو. والینهم عریکا، عریکا طبیعت کوي، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د طبیعت په لحاظ سره د هر چا نه نرمو. واکرمهم عشیرا، اور د نسب په اعتبار سره نبی علیه السلام د ټولو نه محترم اور مکرم. من رآه بدیهتا، چا چې به نبی علیه الصلاۃ والسلام په اولني ځل باندې ناصافه ناګهانه ولید، هابه، نو د هغه نه به مرعوب کېده، هغه کس به د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه مرعوب کېده، یعنی په هغه باندې به د نبی کریم رعب راته.
ومن خالطه معرفتا او کم کس چې با نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د پیجنګلو او تعارف نا ورستو میلاوي دو احبه نو هغه کس با د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره مینا کو او محبت په ور سره کو یقول ناعته د نبی علیه السلام صفات بیانون کی وای لم ارى قبله ولا بعده لم ارى قبله ولا بعده ما د نبی مثله ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام پشان نمخ کی سوق لیدلې دي اور نمی د نبی علیه الصلاۃ والسلام پشان رست سوق لیدلې دي داود د نبی علیه الصلاۃ والسلام اوصاف کریمه چې حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ بیان کړی دي وما علینا الا البلاغ المبین.